د رزق دروازې په چا باندې بندیږي او د رزق تنګسیا په کومو خلکو باندې راځي؟ د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله نه یو کس تپوس کوي حضرت په چا باندې د رزق دروازې بندیږي او کومو خلکو باندې د رزق تنګي ډېره زر راځي؟ عبدالقادر جیلانی رحمه الله ورته ډېر ناشنا جواب ورکوي، ورته وایي په هغې خلکو باندې د رزق تنګسیا ډېره زر راځي، ډېر زر فقیران کیږي، ډېر زر غریبانان کیږي د کومو خلکو درسرخان چې تر خپل ځانه پورې محدود وي. اوس په دې خبره باندې به تاسو نه یې پوه شوي چې ځان پورې څنګه محدود. عبدالقادر جیلانی رحمه الله د خبرې مقصد دا دی، وایي په هغې خلکو باندې به تنګسي د رزق دا ډېره زر راځي کوم خلک چې په خپلو مالونو کې د نورو خلکو حصه نه کوي، د غریبانانو حصه نه کوي، د ګاونډیانو حصه نه کوي، او چې کله ورته میلمه راشي نو په تندي باندې 12 بجې د میلمه سره ښه سلوک او ښه رویه نه کوي، په میلمه باندې تنګیږي.